یو کس وایي چې په اجتماع سره درود شریف ختم کول څنګه دي؟ که دا سنت ګڼي یا باعث د ډیر اجر او ثواب ګڼي اجتماع سره درود شریف نو بیا بدعت دی، او که دا نه ګڼي بیا جایز دي، لیکن بهتر دا چې ځان ته وایي. یو کس وایي چې په ماشوم باندې مؤمنه نوم کې خل څنګه دي؟ جایز دي. وایي زما یو ملګری دی، هغه مختلفو ګناهونو کې مبتلا دی، مثلا نشې وغیره وغیره، چې کله هغه ته ووایم چې دا کارونه مه کوه نو ما ته وایي چې زما زوی حافظ قرآن دی، هغه ما جنت ته بوځي. العیاذ بالله، دا یو ټټوبه غونې مسخره غونې دا سړی کوي، د توبه وباسي. دا خطرناکه خبره ده. د دې سړي په زړه کې د دین اهمیت نشته او دته کلمه ویل پکار دی او توبه ایستل پکار دی. یو کس وایي چې خلک په جماعت کې کینی او یو ځای سورت یاسین ختم کوي، جایز دی. دا باعث ګرځي کله کله د ویلو، مثلا ځان ته هر یو کس لګیا دی، یو هم سورت یاسین وی بلم وی، چې کله یو کس نه وی نو بیا نورم نه وی، دغه پاسي او سورت یاسین فضیلت راځي. یو کس وی چې د چا خوراس کاک آمدنی حرام او د هغې سره خوراس کاک کول څنګه دي؟ چې ټول آمدنی د حرام وي او د حرام خوراس کاک نه دی جایز. لیکن که ستا شک وي په هغې کې نو شک مکو، شک ښه شی نه دی، شک سره یو څیز حرامېږي نه. او بل دا د خامخا ستا تل ضروري وي هغې نه ځان بچ کو، او که ځان نشي بچ کولی نو بیا د هغې وس خپل طرف نه تم شوم کېږه ما، ځان سره یو ډالۍ یوسه چې څومره خوراک در باندې هغې کوي هغې ته ورکړه، زړه کې دا وکړه چې یا الله که دی ما ته څه راکوي دا د هغې وس کې وګڼه. وایي علما امتی که انبیاء بني اسرائیل، لا حدیث دی او که نه او حدیث دی. یو کس وایي چې د سنت و فرض په منځ کې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله ویل که چېرې موږ دا د فرضو نه پس وایو نو څنګه دي؟ فرضو نه پس یې وایه، سنت و فرضو په منځ کې مه وایه. صلی الله علیه وسلم دا وایي درود شریف دی او درود شریف دی مختصر. یو کس تپوس کړی چې د قبرستان او د مقبرې د ونو پیسې په جومات باندې خرڅول دا څنګه دي؟ نو د قبرستان ونې دا وقف وي عموما، او وقف مال په هغې باندې خرڅولی شي، دغه قبرستان باندې خرڅولی شي، په هغې کې قبرستان دپاره نور ځمکه واله نور پکې څه اضافه کوي نو په هغې باندې وکړي. یو کس وایي د بېنظیرې پیسې د صاحب مال لپاره اخیستل جایز دي او که نه؟ ما ته خو پوره تفصیل نه معلوم، دې نه مراد هغه پروګرام وي نو هغه که د غریبانانو دپاره وي نو مالداره سړی نشي اخیستی. یو کس وایي چې مونځ کوونکی د هغه مخې ته چې څوک تېرېږي د مونځ دوران کې نو هغه یې مونځ منځ کې ایسارولی شي که نه؟ زمونږ امام صاحب وایي امام ابو حنیفه رحمه الله چې نه، هغه ګناهګار شو او نشي ایسارولی. بعضې احکام داسې وو چې هغه په ابتدا کې وروسته بیا منع شو. یو کس وایي چې 4 رکعات النفل نیت یې تړلی و او په هیره سره درود شریف ووی، بیا 3 رکعات ته پاسېدو لیکن سجده یې ونه کړه، مونځ وشو که نه؟ نفلو کې چې درود شریف ووی په هغې سجده سهو نشته، بلکې په نفلو کې په قاعده اولا کې 4 رکعات نفل کې درود شریف وایا او دعا هم پکې وایا، هغې نه پس بیا الله اکبر سره 3 رکعات ته پورته کېږي. یو کس وایي چې د بیمارۍ په حالت کې دوایي اغشتل دا 8 نمبر سنت دی. د دې خبرې څه مطلب دی؟ هغه 15 اول سنت کوم دي؟ دا ما ته هم پته نشته دی، تا نه مې واورېدل. دویم تپوس یې کړی دی چې شوال په میاشت کې 6 مسنون روژې نیول لا متصل نیول پکار دي که بیلې بیلې وقفې سره هم نیوی شي؟ وقفې سره هم نیوی شي. یو کس وایي چې د کافر په کور کې چې کوم ماشوم پیدا شي او هغه د بلوغ نه مخکې د 7 کالو خواوشا په عمر کې وفات شو نو دی به جنت کې وي که جهنم کې؟ د دې پته نه لګي. احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس وکړو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل الله اعلم بما كانوا عاملین، الله ته پته ده چې دوی به څه عمل کول. دا جواب یې ورکړی دی، بس نور خاموشي اختیار کړې ده، موږ د ځان نه نشو ویلی. یو کس وایي چې کومې پیسې ختم قرآن باندې چاته ورکړي وي نو په هغې کتابونه اغشتی شي او که نه؟ که په ختم قرآن باندې معاوضې په شکل کې نه یې اغشتي قاري پیسې یا په چندی نه راټوله کړي چې په هغې کې د چا زړه ښه وي د چا نیخه، نو بیا دا پیسې اغشتل جایز دي او نه صرف کتابونه، هر یو څیز کې استعمالولی شي. مثلا که یو کس د هدیې په شکل کې ورکړي. یو کس وایي چې کوم څیزونه په پاکستان کې جوړېږي او په هغې باندې نوم د یهودو د څیزونو وي، نوم پې د هغې وي لکه صابون وغیره، د دې استعمالول څنګه دي؟ پاکستان کې چې کوم جوړېږي او د هغې آمدن یهودو ته ځي نو هغه د یهودو شی دی، دا د هلته نه هر یو شی نه راځي، لکه پیپسي، کوکا کولا،
دا د یهودو د وطن نه راځي، دا دلته په پیښور کې جوړیږي، په پنډۍ کې جوړیږي، په لاهور کې جوړیږي، فیصل آباد کې جوړیږي، کراچۍ کې جوړیږي، لیکن د دې آمدن او د دې ټول اختیار د خلکو سره دی، پیسې هغوی ته ځي، نو دا استعمالول ټیک نه دي. یو کس تپوس کړی په نفلي مزونو کې په قومه یا په جلسه کې دعا کول لکه اللهم اغفر لی 3 ځله یا قومه کې حمدا کثیرا طیبا ویل اجازه شته او کنه، او په فرضو کې څنګه دي؟ احناف وایي چې په فرضو کې مو آیا او په نفلو کې ویلی شي، په نفلو کې ویلی شي، په فرضو کې نه. البته که چېرې چا په فرضو کې ووی نو مونځ یې فاسدېږي نه، خرابېږي نه، لیکن بهتروالی دی. یو کس وایي چې د حضرت مولانا عبدالحق رحمه الله بانی دارالعلوم حقانیه نه ما دا مسله اورېدلې وه چې موسی علیه السلام یو فرښته په څپېړه وهلې وه او سترګه ته نوتې وه، آیا دا صحیح ده او که نه؟ او دا خبره حدیث مبارک کې راغلی ده، او حدیث مفهوم داسې دی چې یو ځل ملک الموت حضرت موسی علیه السلام څخه رالو د مرګ فرښته، صحیح حدیث دی، د مرګ فرښته موسی علیه السلام څخه راغله او موسی علیه السلام ته وایي په انساني شکل کې وایي چې زه ستا روح اغشتو ته راغلی. موسی علیه السلام جلالی پیغمبرو یو څپېړه یې ورکړه چې ښه ته زما روح اغشتو ته راغلی. دا پته ورته نه وه چې دا فرښته ده، چې څنګه یې څپېړه ورکړه نو چې څنګه یې غسړی وجلی او په سوک باندې نو داسې فرښتې سترګه ووته. انبیاء کرامو کې ډېر طاقت وي، قوت وي. هغه فرښتې الله جل شانه ته فریاد وکړو. او زمونږ علما اهل علم وایي دا خبره مخکې ذکر شو په بیان کې چې فرښته یا جن په کوم شکل کې راغلی وي نو د هغه حالات هماغسې وي، هغه سان احکام په هغه جاري کړي. وایي چې یا الله ستا هغه بنده ما سره داسې وکړه. نو الله جل شانه خو سترګه روغه کا او بیا ورته ووایي چې دوکه موسی علیه السلام ته وایه چې د غوی په شا باندې لاس کېده او چې ستا د لاس د لاندې څومره ویښته رالل نو دومره ویښته د هر یو ویښته په مقابله کې یو کال عمر در کوم، چې څومره ویښته دومره کال عمر بیسته. موسی علیه السلام وایي چې دینه پس به بیا سی وی بیا به مرګي، وایي زه بیا مې اوس روح قبض. یو کس وایي چې د امتحانانو دوران کې متعلقه سکول کې هیډ ماسټر د الکانو نه د امتحاني عملې د ضیافت لپاره پیسې اخلي. دا پیسې اخیستل څنګه دي او د هغې نه خوراک څښاک څنګه دی؟ دا جایز نه دي، دا حرام دي هغې ته اخیستل، ځکه چې د هغې بچو زړه نه وي، هغې سره خو خپلې پیسې نه خامخا په مور او پلار زور کوي. د دې هیډ ماسټر او د استادانو چې کله څه ته زړه کېږي پارټي ماټي نو خپلې پیسې دې راوباسي، هغه دې په ځان باندې خرچ کوي، ځکه چې دی تنخواه اخلي او سرکاري طور سره د خرچ په دې طالبانو هلکانو نه دی بلکې هغه د تنخواه نه دی. یو کس وایي چې تش او دسمات کې نه پس قطرې راځي او بعضې وخت د موس په دوران کې راشي، آیا دوباره اودس کول پکار دي که نه؟ که په ړومبي ځل باندې داسې وشي نو اودس مات شو، چې اودس مات شو نو مزم نه کېږي، دوباره به اودس کې. او که یو کس سره بیا دا کیسه پیښیږي چې دته دومره وخت په ړومبي ځل نشو میلاو چې په هغې کې د مونځ کولی شوی نو دی معذور شو. په اصطلاح کې د فقه دته معذور وایي. اوس د معذور حکم دا دی چې کله د مونځ وخت داخل شي نو دی به د داخلېدو د وخت نه پس اودس وکړي او بیا چې تر څو پورې هغه وخت دی نو په هغې کې د فرض مونځ سنت او نفل کولی شي. مثلا اوس د ماسپښین وخت داخل دی نو وخت داخلېدو سره معذور اودس وکړو نو تر مازدیګره پورې دی په دې مونځ باندې فرض سنت نفل کولی شي اگر که هغه قطرې او څاڅکي راځي. یو کس وایي چې د لور نوم عنایه کې خل دا څنګه دي او معنی څه ده؟ عنایه مطلب مهرباني ده او نوم کې خل جایز دي. یو کس وایي چې بعضې خلک په ګډکو باندې ذکر کول یا درود شریف ویل دا بدعت ګڼي. دا غلطه ده، بدعت نه دي بلکې دا ثابت دي د سنت نه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي هغه پیغمبر علیه السلام د کور نه وتو د هغې مخې ته د کجورو اډوکي پراته وو ګیټ کې، په هغې باندې ذکر کولو. او بیا د ضحا په وخت کې د چاش په وخت کې پیغمبر علیه السلام رالو، دومره وخت تیر کو نو ام المؤمنین حضرت جویری رضی الله عنها هغسې په هغه ځای ناسته وه او هغه ګیټ کو باندې ذکر کولو.
رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوسو وی ته هغه سناسته وی چې او یا رسول الله نو وی فرمایل چې ما ته داسې کلمې راځي چې ستا اجر نا زما د هغې کلمو چې زه 3 ځله ویم اجر ډېرېږي وی څه دي یا رسول الله وی سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته. او مسند احمد ابن حنبل کې حدیث دی راوی وی چې زه ابو هريره رضی الله عنه څخه لاړم ما ته حدیث اورېدل غوښتل چې زه لاړم نو ابو هريره رضی الله عنه په کټ کې ناسته پورته او ښکته خادمه ناسته د خدمتګاره وینځه هغه زمانه کې وینځې وي تور رنګ و نو د سره ګوتې پرته ده ابو هريره رضی الله عنه سره او هغې نه چې کوم دی نو ګیټ کې راخلي یو وی او په هغې ذکر کوي هغه ښکته غورځوي چې کله هغه ټول ختم شول نو ما ته اوزګار شو نو بیا ما ته مخ راواړولې او خلطه یې هغې ته وویشته خدمتګار ته چې دا ګیټې په دې کې واچو نو ابو هريره رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی که دا ناجایز وی نو هغې به نه کول او حضرت جویری رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام بیبي ده او د الله رسول په خپله ویني چې هغه د کجورو په ګټکو باندې وایي دا چې چا علم نه وي محدود علم وي یو دوه حدیث چې تا اورېدلي دي بس چې دته کوم نه دی معلوم نو دا نشته دی هغه سړی دا وایي یو کس وایي چې زما دا ایمان دی چې علم غیب صرف او صرف الله جل شانه ته حاصل دی لیکن استا په بیان کې وایي چې شیطان هغه بزرګ ته وایي چې دیوال نه پاسه دیوال را پرېوځي د دې څه مطلب شو نو دیوال خو هغه ته ښکارېدو چې را روان دی که دیوال خو شیطان ولیدو په سترګو چې را روان دی او هغه بوډا ته یې وایي چې څنګه هغه پاسېدو را پرېوتو دا خو علم غیب نو په خپله یې لیدو